امریکا ایران ته یو غټه دچکه ورکړې ده. ډېرې غټې پابندیانې پرې لګولې دي او امریکي ټرمپ چې کوم دی نورو ملکونو ته هم دمکیانې ورکړې دي. که چېرې ایران سره مو لیندین شروع کړو نو بیا به ډېر سنګین نتایج سره ستاسو هم مخ کېږي. ټرمپ ولې دومره غټ اکشن بار بار په ایران اخلي، خو ایران هم ولې ډېر کراره جوابونه ورکړي. ایران ته هم غلی نه دی پاتې شوی. د ایران لیډرشپ چې کوم دی ټرمپ له دروازې په اسمان کې ستوري خولې دي. ټرمپ یو طرف ته ایران ته دچکې ورکوي خو بل طرف ته ایران هم غلی نه پاتې کېږي. انټرنیشنل څه خبرونه دي، ویډیو خپله مکمل وګورئ. د عمران خان چې کوم اپډیټس یې خواله وقتا فوقتا تاسو سره د ما طرف نه شیر کېږي، خو انټرنیشنل خبرونو نه هم لږ ډېر اپډیټس چې کوم دي به هم تاسو سره شیر کېږي. امریکا په ایران باندې یو غټ وار کړی دی. امریکا د ایران تخته چې کومه ده یا ایران ته چې کومه غټه دچکه ورکړې ده نو په هغې ډیټیل سره خبرې کوو او په دنیا کې هم نور څه هلچل روان دي چې د هغې هم څه غټ اپډیټس دي. ټرمپ ډېره غټه پابندي لګولې ده چې د ایران دپاره هغه ډېره خطرناکه ثابت کېدی شي. ټرمپ ایران یوازې کول غواړي. ټرمپ وایي چې ایران یوازې پاتې شي په دې خطه کې، په دې دنیا کې ایران یوازې پاتې شي او د یارۍ دوستۍ نورو ملکونو سره نه وي، نور ملکونه ته اړول غواړي. ټرمپ ویلي دي چې ایران سره معاهده نه ده مکمل، ایران سره زموږ معاهده نه ده مکمل او تر ننه پورې دومره غټ غټې پابندیانې ټرمپ په چا هم نه دي لګولي کومې چې اوس په ایران باندې ولګېدې. ټرمپ نه چې نور هم دنیا په چا باندې دومره غټې پابندیانې نه دي لګولي کومې چې اوس ټرمپ په ایران لګولي دي. ټرمپ ویلي دي چې زه خو کوریام دا اعلان کوم چې کوم ملک ایران سره یعنی مالیاتي مطلب لین دین ساتي یا کمپنیانې ورسره مطلب یو کمپنی چې کوموي په ایران کې څوک کمپنی جوړوي نور ملکونو والا، یا د دې هوایي اډې وغیره سره لین دین وي یا سرکاري څه اډې وي یا سرکاري څه لین دین وي او هغوی ایران سره لین دین ساتي نو هغوی به سنګین نتایج سره مخ کېږي. جي نورو ملکونو ته هم دمکي ورکوي ټرمپ چې ایران سره د چا هم یاري دوستي نه منمه. که ایران سره کم سړی بزنس کوي نو هغوی به سنګین نتایج فیس کوي. جي تیل سمګلنګ لکه دا خو قانوني چې کوم بزنس دی هغې هم ایران ته ویل چې لکه نورو ملکونو ته ویلي دي چې قانوني بزنس مو ایران سره نه منمه او غیر قانوني مو ولا ویلي. تیل سمګلنګ باره کې ټرمپ ویلي دي چې تیل سمګلنګ نقد رقوم یا جیلي کمپنیانې وغیره ټولې دې بند کړلی شي. لکه دا نه چې څوک دې په پټه باندې سمګلنګ کوي نو که په پټه هم څوک ګیر شو نو هغوی سره به هم مونږ کله ولس پرېږدو هغوی به هم سنګین نتایج په هغوی باندې به هم مطلب د دمکو یو قسم له د حملو دمکي یې ورکړې ده. جي ټرمپ ټولې دنیا ته دمکي ورکړې ده ځکه ښکاره ده او پټ وایي که ښکاره دی او که پټ دی ایران سره مو تجارت نه منمه. جي ایران ورته هم یو قراره جواب ورکړی. ایران ورته ویلي دي ټرمپ ته چې ایران دا وایي چې موږ سره د ټرمپ د هرې خبرې جواب شته دی او اوس موږ اټم بم جوړول نه څوک هم نشي منې کولی. یو طرف ته ټرمپ چې په موږ کومې پابندیانې ولګولې نو موږ د اټم بم هغه پابندي چې کوم رولز اینډ ریګولیشن دي د هغې نه موږ اټومیټیکلی را بهر شو نو موږ اوس اټم بم جوړولی شو. موږ د اټم بم نه څوک نشي منې کولی ځکه په موږ باندې د اټم بم دغه رول اینډ ریګولیشن اوس نه امپلیمنټ کیږي. امریکا میډیا چې کوم دا هغه وایي چې ایران او امریکا جنگ بیا شروع شو او اوس په ایران یورپ کې امریکي تنصیبات ټارګټ کوي. د امریکي میډیا دا خبره کوي چې په یورپ کې چې څومره هم د امریکا آرمی پرته ده یا هوایي اډې دي یا فوجي تنصیبات دي نو هغه به ټارګټ کېږي. که بلغاریا ده که جنوبي مشرقي یورپ دی که قبرس دی په دې علاقه کې چې څومره هم د امریکې اډې دي نو په هغې کې به اوس ایران خپل اپریشن کوي. د امریکا ایسټس چې کوم دي اب اوس ایران ټارګټ کوي او ایران به خپله بدله اخلي. بیا ایران چې کوم پاسداران انقلاب دی هغه امریکې سره د مذاکرات حوالې سره ویلي چې امریکې سره مذاکرات کول د ګناه کبیره ده. امریکې سره د سرنډر نه علاوه بل آپشن نشته. یعنی امریکې دا جنگ بایللی دی او امریکې له پکار چې سرنډر وکړي. لکه ایران چې کوم دی امریکې له وایي چې تا را جنگ بایللی او تا له پکار چې ته سرنډر وکړي. جي نو دا د دنیا اپډیټس د امریکا او د ایران اپډیټس د حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.